سوال دا دی چې اسلام د جهاد یعنی د توري په زور باندې پیلاو شوی دی کنه دا چې کوم دی اسلام په اسلام کې خپل لچک موجود دی په اسلام کې خپل صفات موجود دي دا غي صفات په بنیاد باندې دا خور شوی دی نو جدید چې کومه ایتیسټي او کومه عیسائی مشنریز ده نو هغه دا اکثر دا سوال اوچتای وای چې اسلام دا د توري په زور باندې پیلاو شوی دی او دا د توري تحت چې کوم د اسلام خلکو پیلاو کړی دی بای فورس اسلام پیلاو شوی دی نو عرض دا دی چې ګوره دا خبره د حقیقت نه ډیره لري ده اسلام بای فورس نه دی پیلاو شوی اسلام د توري په زور باندې نه دی پیلاو شوی بلکې اسلام کې خپل داسې صفات موجود دي چې د هغه صفاتو په بنیاد باندې اسلام پیلاو شوی دی اسلام کې خپل لچک موجود دی یو خپل مغناطیسیت پکې موجود دی چې خلق خپل ځان طرف ته راکاږي یو آسان شان یو مثال زه تاسو مخې ته پیش کوم حضرت علی کرم الله وجهه د هغې یو قضیه راغلی وه یو مسله راغلی وه د یو یهودي سره هغه قاضي شریح رحمه الله چې کله حضرت علی کرم الله وجهه لاړو نو قاضي شریح د حضرت علی کرم الله وجهه په مقابله کې فیصله ونکړه د هغې وجه دا وه چې حضرت علی کرم الله وجهه د هغې ګواهان پوره نه حالانکه اصل کې یهودي ته هم پته وه چې په زیره باندې تنازع راغلی وه چې زیره د حضرت علی کرم الله وجهه ده خو یهودي ورته وی چې نه دا ستانه ده قاضي شریح ورته ووي چې تا چونکې ستا سره دلایل پوره نه دي نو د دې په بنیاد باندې د يهودي په حق کې فیصله وکړه کله چې يهودي د منظر ولیدو نو يهودي فورا اسلام قبول کړ هغه چې اسلام یو دومره امن پسند دین دی چې د یو امیر المؤمنین خلاف چې کومه ده فیصله یو قاضي ته د اجازه ورکړي چې قاضي د امیر المؤمنین خلاف هم فیصله وکړي نو دا به ماته څومره چې کومه ده نو هغه ویلیو راکړي او دا څومره په دې کې امن پروت دی نو د دې وجه نه وس کدا بای فورس اسلام پیلاوي دی نو قاضي شریح دام کولی شو یو سایت امیر المؤمنین یو بل سایت یو يهودي دی یو عام شهري دی دایم کولی شو چې ته خو د دې خلاف د سره چې کوم دی نو عدالت ته قضیه راوړی نشي عدالت ته مسله راوړی نشي ولی چې امیر المؤمنین دی د هغې سره فورس ورسره دی نو دې نه پته ولګېده چې یهودي ایمان راوړ بای فورس نه دی راوړی بلکې د اسلام او د مسلمان د اخلاقو نه متاثره شوی دی بل یو عام یو تاسو ته دا خبر هم ذهن کې کېدی ګورئ چې کله په هندوستان کې د اسلام مسلمانانو چې کومه دی حکومت کړی دی په سونو کاله مسلمانانو حکومت په هندوستان کې کړی دی اوس هم په هندوستان کې چې موږ وګورو په هندوستان کې په کیرباو او په لاکاو په کروڑاو خلک چې کومه دی هندوان دي حالانکه مسلمانانو به حکومت کړی دی اوس که مسلمانانو اسلام بای فورس خورولی نو دغه ټول یهودیان به دغه ټول هندوان به نن چې کومه دی مسلمانان وي حالانکه دغه مسلمانان نه دي ولی مسلمانان دي ځکه چې بای فورس مسلمانان اسلام نه دی خور کړی بلکې په اسلام کې خپل لچک موجود دی په اسلام کې خپل داسې مغناطیسیت موجود دی چې د هغې په بنیاد باندې خلکو اسلام قبول کړی دی څومره د دنیا ګوټ ګوټ ته چې موږ لاړ شو کم ځای کې مسلمان چې کوم دی حکومت کړی دی هلته بای فورس نه بای فورس بالکل هغې په چا باندې داسې جبر نه دی کړی چې تاسو اسلام قبول کړئ بلکې اسلام یې قبول کړی دی وجه دا ده چې په اسلام کې خپل لچک او د مسلمانانو د اخلاقیاتو نه هغه چې کوم دی خلک متاثره شي اوس زمونږ په علاقو کې یو پاکستان هندوستان کې کم ځای کې چې عمومي طور باندې جهاد شوی دی نو جهاد د اقدامي لږ او دفاعي ډیر شوی دی اقدامي لږ او دفاعي ډیر شوی دی مثلا یا خو د مسلمان چې کومه دی د یو خور عزت پامال شوی دی یا سبل په اسلامي ممالکو کې یا د مسلمان ته چې کومه دی نقصان رسېدلی دی نو د هغې په بنیاد باندې جهاد شوی دی یعنی کله چې په دعوت کې رکاوټ راغلی دی نو په هغه ځای کې مسلمان چې کومه دی تیر و تلوار او بای فورس استعمال کړی دی عمومي طور باندې مسلمان ډیر هغه جهادي دفاعي کړی دی جهادي اقدامي ډیر کم کړی دی هغه چې کله رکاوټ په دعوت کې پېښ شوی دی نو د هغې نه وروسته اقدام کړی دی امید دی تاسو ته به زما دا جواب په سمجھ کې راغلی نور که نه راغلی انشاءالله تعالی دوباره سوال وکړئ آینده په دې باندې گفتگو وکړو